السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز دا رجی د IMF وفد نن عمران خان سره په زمان پارک کې ملاقات کړی دی. پاکستان ته قرضې ورکولو حواله سره یو نوې او غټ اپډیټ راغلی چې په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. بل عمران خان چې کوم د سویډن خلاف د احتجاج کال کړو هغه کې نن په لکونو خلکو شرکت کړي او دغه احتجاج کامیاب کړي. بل طرف ته مسلم لیگ نون JUI څومره هم پارټیان دي ټولو د خپل طرف نه احتجاج کړي دی. بل 9 مئی واقعیت کې چې کوم خلک گرفتار او دغه حواله سره هم یو نوې اپډیټ راغلی دی. بل په تیر شوي یو هفته کې پاکستان تحریک انصاف څومره جنډۍ خرڅ شوي دي څومره جنډۍ خلکو په کورونو لګولې دي د هغې حوالې سره هم یو سروې شوې ده چې تاسو د هغې تعداد وګورئ نو تاسو به حیران شئ. د دې ټولو خبرونو ډیټیل طرف ته راځو. د پاکستان ته قرضې ورکولو لپاره IMF نن عمران خان سره هم ملاقات کړی دی. د عمران خان ګارنټي هم په دې قرضه کې غواړي. IMF وایي چې عمران خان دې هم د دې ګارنټي واخلي نو هله به موږ پاکستان ته قرضه ورکو. د پاکستان چې کوم قرضې شرایط دي کوم کانټریکټ هغه IMF قبول کړی دی خو اوس د عمران خان د طرف هم څه ګارنټي غواړي چې عمران خان د هم د دې ګارنټي واخلي د دې قرضې نو اله به موږ پاکستان ته قرضه ورکو. نور ډیټیل چې کوم دی به مخکې ویډیو کې تاسو سره د شریک کوم راتلونکي چې کوم ډیټیل بیا راشي د حوالې سره چې دې کې څومره سچای د IMF ولې عمران خان سره ملاقات کړی د IMF وفد ولې عمران خان سره ناسته کړې په زمان پارک کې د دې حوالې سره چې ډیټیل خبرونه راشي به تاسو سره شریک کوم. بل نن چې کوم احتجاج شو د سویډن خلاف نو سویډن کې چې کومه د قرآن شریف به حرمتي شي و نو هغه د سویډن د حکومت پر رضا باندې شوی و د هغې د حکومت رضا پکې شامل و. کم هلک چې دغه قرآن شریف به حرمتي کوله توبه خدای توبه نو هغه هلک سره باقاعده سکیورټي هم ولاړه و. د اختر د مونځ نه پس د ټولو خلک مسلمانان ټول د اختر د مونځ نه راوتل او دغه هلک چې کوم دی سکیورټي ورسره ولاړه و او د هغه هلک بدبخت هلک چې کوم دی د قرآن شریف به حرمتي کولی و چې پکې یو مسلمان په هغه باندې په کاڼې ګزار هم کړی دی چې هغه مسلمان بیا پولیس ارسټ کړی د سویډن چې کوم ګورنمنټ ته هغه ارسټ کړی دی. جی نو دا د قرآن شریف چې کومه به حرمتي شوې ده د سویډن د حکومت مطلب یو بل پاس کړی چې اظهار رای ازادي ول ویل شي. دا هغه اظهار رای ازادي کې هغه بدبختو زمونږ د قرآن شریف به حرمتي کړی دی. جی بل طرف ته کومه وګورو په 9 مئی کې چې څومره هم خلک گرفتار شوي او کې زنانه هم شامل دي هغه کې ینګ الکان هم شامل دي چې دغه عمرونه 20 سال نه کم دي. نو حکومت دا فیصله کړې ده چې زنانه او 18 سال نه څومره هم الکان گرفتار شوي دي دغه مقدمه به په فوجي عدالتونو کې نه کیږي او ای سره چې کم گرفتار دی سره دغه د کور خلک هم مطلب په هفته کې یو ځل ملاقات کول شي. بل په تیر شوي یو هفته کې د پاکستان تحریک انصاف چې کم جنډا لګاو مهم شروع ده. په تیر شوي یو هفته کې 87 لاک جنډۍ د پاکستان تحریک انصاف خرڅ شوي دي چې دې کې دا ټول جنډۍ په کورونو باندې لګېدلې. پاکستان تحریک انصاف د طرف چې کم جنډا لګاو مهم کامیاب شوی دی. عمران خان د PTI چې څومره هم کارکنان دي سپیشلی د KPK د خلکو نه عمران خان ډیر زیات خوشحال دی. عمران خان ته چې څومره هم سپورټ ملو شوی دی په سٹارټ کې او په اینډ کې تر اخره پورې د PTI خلکو د KPK خلکو سپورټ کړی دی. بل د IMF چې کوم وفد عمران خان سره ملاقات کړی دی څه کسان راغلي زمان پارک کې ملاقات شوی دی او څه کسان به په لایف کې مطلب ترو لایف ویډیو کال باندې بدای ملاقات کوي عمران خان سره. اوس عمران خان سره د کمی خبرې ډیسکس کوي. ډیر خلک هم دا وایي د دې خبرې حماد اظهر دا دعوه کړې ده چې عمران خان IMF سره ځکه ملاقات کړی دی. IMF وفد ځکه عمران خان سره ملاقات کړی چې ای غواړي چې پاکستان د هم د دې دا کومه قرضه چې موږ پاکستان ته ورکو د IMF د طرف کومه قرضه پاکستان ته ملاویږي نو دې ګارنټي دي عمران خان هم ولیدا دوا حماد اظهر کړی ده. راتلونکي ټایم کې چې کوم اپډیټس راځي هغه به ان شاء الله تاسو سره شریک کوم. تر اوسه پورې دا اپډیټس چې ملاقات وجه څه ده غټه وجه خو حماد اظهر دا بیان کړی دا خو کېدای شي نور څه هم وجه وي. اب ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.